فأغرقناهما بنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سورة الكهف 32 نمبر آیات دی 32 نمبر آیات د سورة الكهف. دی زنمخ کی د عیینه ابن حسین کافر او خبر ذکر شو دې راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې تاسو په خوا کې د غریبانان د فقرا د دین ذکر لپاره ناس وي نو مون خلک د دې خلکو د وجه نه ایمان نه لرو ولې ځکه چې موږ د عرب او شرفا خلک یو مالدار خلک یو او دا خلک چې د اخوار او غریبانان دي نه موږ مالدار خلک د دې غریبانانو سره نشو کېناست د هغه رد الله جل جلاله وکړو او د دې زنا د قرانګي د دوه قسمه کسانو بیا تذکرہ کوي چې دې په اړه کې مفسرین فرمایي چې یا خدا د مخ کې زمانه دورونه وو چې د یو نوم یملیحاو او د بل نوم قطریس وو دا یو مسلمان وو دا بل کافر وو او یا دا مشرکین په دور کې دوه قسمه کسان وو چې د یو نوم عبد الله ابن عبد الاسود وو او د یو نوم اسود ابن عبد الاسود وو دا دوه ورونه هر قسمه کو دوه ورونه دوه ته مراد غستی شي په هر دور کې دوه قسمه چې یو قسمه کافر وي او یو قسمه مسلمان وي مراد ته دوه غستی شي. الله فرمایي وضرب لهم بیان کدویتا مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو دوانو کسانو ته مفسرین فرمایي چې د پلار نه وتا 8000 دینار چې دینو ته وته فاتح شي نو دوانه رونو په میراث کې دوانه برابر شریک وو نو سلور زره یو ته میلاو شي او سلور زره بل ته میلاو شي خدای یو مسلمان دی او بل کافر دی دا کافر ولګي دي 1000 دینار راوالي او ځان له باغ واخلي یا زمکه واخلي او خپل باغ پکې جوړ کړي نو دی بل مسلمان رور ته چې پته ولګي چې را د 1000 دینار باندې باغ وغوښتو ناغراغ له 1000 دینار صدقه کړو او دعا یې وکړه چې الله مال په دې 1000 دینار باندې په جنت کې باغ راکړي نو 3000 هغه سره پاتې شوي 3000 سره پاتې شوي بیا غل فکرو کو چې 1000 دینار نور راوغسل او ځان له پکور جوړ خپل محل جوړ کو بده ولګي د بیا 1000 دینار راوغسل او صدقه کې ورکړل یا الله مال په جنت کې محل راکړي د دنیا په محل سره دریم هغه بیا کم کافر او هغه په دریم په 1000 دینار باندې ځان له واده سیستم دای برابر کړو
واده وکړو هغه 1000 دینار صدقه کړو وی الله مال په جنت کې خوري راکړي څلورم د ځان له غلامان خدمتکار واغستل په ځان له په جنت کې خادمان واغستل څو وخت تیرېدو سره نو دا یو ورور خو دنیا کې خو چې سونو هغه غوند الله په لار کې صدقه کړو نو دې کمزورې شو یو ورځ سہاجت راغله وی چیرې د مشر د رور لبور شم د به پوره کې لار کې ناس چې د مش دبل رور روان دي ته چې دا غرنګ ته می سہاجت راغله ته چې څنګه حاجت ستارالو نما استاد پیسې خو یو مروي کما سره دومره دار خدمتگار ګرځي دومره خادمان دي دومره ساروي دي دومره پسلونم پوښته ما او د نفر په اعتبار سره نفر نه مراد څه دي نو بعد فرمایي چې مراد خدمتګاران دي خدمت د غلامانو په اعتبار سره مستانه عزت والے ما او بعد وایي چې نه دنه مراد اولاد دي دغه چې رسو دي دا د ملګری چې کوم تذکرہ کوي هغه د اولاد تذکرہ وکي انا اقل منك مال وولد نو ولد نه مراد اولاد دي دلته کې د نفر نه مراد اولاد کې دي شي نو دی ورته وایي چې یو به مالم ستانه ډیر دی بل می اولادم شری ستاسو دي نو غرور وکي دا خبره کوي په دې حال کې الله فرمایي ودخل جنته وی داخل شي د جنت ته مراد نه باغ دی مخکې جنتین وي دلته کې جنت وي الله کې دوه دي دلته کې یو دی دا ولې وی اصل کې دا باغونه وو دوا خود دې دیوال یو غیر چاپیره ته دیوال یو تاو شی ونه ځکه دلته کې یو ذکر وکړو یو باغونه دوا خو نهر یو د یو نهر نه پتوانه سیراف کېدل نو په دې وجنه دلته کې جنت ذکر کړو یو باغ او یاد ته مراد دا دی چې په یو وخت کې خو څوک دوه باغونو ته نه داخليږي په یو وخت کې خلک یو باغ ته داخليږي نو دې هغه لومبي باغ ته داخل شو الله فرض دې دوانو کې جنتین دو باغونه من اعناب کجرو وحففناهما بنخل احاطه کړي وا په دې دوانو باندې کجرو وجعلنا بينهما زرعا او ګرځولیو موږ دې دوانو په درمیان کې فصلونه کلتل جنتین دا دوانه باغونه آتت تؤتي اكلها خوراک ورکوي د باغنا ولم تظلم منه شيئا او هیڅ کمی نه راوړي د سسیزه وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کړو موږ د دوانو په درمیان کې نهرونه وکان له ثمر او وید دې دفار نور ډیر اسباب ود دې سړي لپاره نور ډیر اسباب نور ډیر مالونه فقال لصاحبه فذو دې خپل ملګری دا وهو يحاوره حال لو چې دې جګړه کوونکو دا غسرہ انا اکثر منك یقینا انا اکثر او زچې ما زیات یم منك استانا مالن په اعتبار د مال سره او عز نفر او زیات عزت والیم اولاد سره ودخل جنت والله فرمای او داخل شو جنت تا یعنی باغ خپلتا وهو ظالم لنفسه فداس حال کې چې ظلم کوون کې د خپل نفس قال ما اظن وی یقینا زدا ګمان نکوم ان تبید هذه ابدا اذا باغ چې دا به ختم شي یعنی دا به همیشه وي وما اظن الساعه قائمه او ګمان نکوم د قیامت د قائمېدو ولا رددت الى ربي کچري وقائم شي قیامت او راشي قیامت او خپل رب طرف تلال شما لا اجدن خيرا منها منقلبا خامخازو بهتر بیا مم د دې باغنا منقلبا زید ورتلو الله دامن الحمد لله رب العالمين